الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم دير معززو إذا منو درنو علماء كرامو دير إذا منو درنو مشرانو أمزولو بشرانو هنو أو دير إذا منو زمان الإسلام فإنو بينو الحمد لله ضد القرآن المجيد لدرس وسلسلة شروع لدرسنا مخي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ده حديثه ده شهادات مباركة ودرس شروع ده غير سلسلة من اختتام درسي ننسى من في نزمة وسطة أو ننسى من درس موضوع الجمعة المبارك أهمية وفزيلة إذا منو ده جميع ده وزي أهمية وفزيلة حواليسة شريكا درس انتخاب شوية دي أصل وجوهات بالي جزمان بما شاركي ده جميع ده ورس ده درس يو عام يو فارميل اللي يقول قبل يو عدد يقول قبل هذا أنداز ده من جور كده دي وجه ده نمرس كده درس كي ده جميع ده ورس حواليسة القرآن او رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تعليمات دي ده هي بحوالي استاذ قران دي وسخبري على سكوما في زمن استاذ بقولوا كي الجميع ده ورث الاهميه كيني او الجميع ده ورث كم مقام ده من خبر شو وجه ده الجميع ده ورث ناسي كبدي كمان سر الجميع ده منز بركات فرض منز راجل ده دول مسلمانان بزين كناس دي والجميع ده ورث واسي دول ركعات منز عبارات ده بل حديث في ناس راسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع ده ورث دول ورث النبي الاسلام اهتمام كو الجميع ده ورث بركات علينا مخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اسفاره النبي صلى الله عليه وسلم بكل ولا كول ده صفاي اهتمام لكو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب أسن دسفاي مركبه النبي الإسلام يسوع صفاء سطر جون ديرو وكل مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دسفاي أو دسفاء سطر كفلو أشوله دسفاء اهتمام كول دبوس اهتمام كول والنبي الإسلام فرماني جل جالس رأت بينه أدري استعمالوي تيري استعمالوي أو النبي الإسلام يحدث الإسلام فرماني جستام سر الجورة كبيرة سبكادي جسوا سوي مهنتكم جالس ناس المهنة ودكار دكابلون علوي جالس ناس أشولي وبسفاء كفلو بمسجد راشي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل وجه فيها اهتمام كول أو النبي صلى الله عليه وسلم الإسلامي تعليماته كمان لو تاسي يقولوا لو إسلامي تعليماته كالجميل وجه ده كمان جوديوا زمان ما شارك في الإدمان وجه جودي زمان ما كان وجه جودي فاصل اسلامي تعليمات के दायरे मुसलमानों ने जुमे पर छुट्टी गई दाई वजह दायरे कुरान मजीद के दाई फजाइल राबी हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्करा फरमाई नबी इस्लाम फरमाई कि ला तक़ूमु الساعة إلا في يوم الجمعة जब क़यामत उस टाइम की जुमे पर रजी जुमे पर बाय क़यामत रजी मतलब क़यामत रजी इंसान सफा सुथरा कपड़े चवली दुरुस्त एहतमाम करे दुरुस्त शरीफ एहतमाम करे सूरत कहफ में मिली और बिल्कुल तैयारी होकर क़यामत राशि बता से हालत इंसान अल्लाह में वर्जी ना इंसान खुश किस्मती होगा कामयाबी ये वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे पर ज्यादा एहतमाम को और ये बात की जिसम फजाइल ज्यादा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे पर बाय इंसान को ताही और सुस्ती वशी दाई व इला bil सख्ती अयो हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई व मन तरक ثلاث جمع من غير عذر كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا البخاری شریف حدیث ہے ویسے دری جمعے منځونه بریدي بغیر د عذر نه عذر مطلب کړه سره بیماری یا سفر کی یا بل څه مسله یا ځان مسله یا د یو جهاد پیچھے جمعه ادا کیږي او اس عذر نشته د دری جمعے بریدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كتب منافقا ودا انسان منافق پوری کړي شي په کتاب په دسه کتاب کې چې لا يمحى ولا يبدل هغه څه میټاول شي باقي څه تدبیر کوي شي یعنی د فرشتو په کتاب کې د الله دربار ته کوم پیش کېدونکي کتابونه صحبت دی باقي الله پاک د الله فرشتي منافق ولګي ودا خطرناک خبره ده وخت عبد الله جانسل دا منافقین حالات د اشاره په درس حدیث کې ان المنافقین لفي الدرك الاسفل من النار دا منافق څه خبره ده منافقین بل جهنم په لاندې طبقه کې پاتې ځکه چې اسلام په جامه کې او اسلام په هغه کې اسلام په نقصان رسول دی ټول خطرناک سزا باندې ملایي اوس د جمعې په موسم کې کوتاهي کول دا څومره خطرناک جرم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان منافق ولګي شي او دغه کتاب کې چې هغه څه ترمیم او تبدیل شي کولای په دې وجه نه د جمعې د ورځې فضایل زیات دي او د جمعې د ورځې په عبادت کې کوتاهي کول دا سزا ډېره خطرناکه ده چې تاسو تاسو متوجه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمعې د ورځې چې کوم خلک چې هغه عذر هغه معذورین خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي چې انسان څه عذر او جمعه پرې دی هغه اجازه شته او چې عذر نه بغیر د عذر انسان دغه جمعه پرې دی او جمعې مسند کې ډېر خطرناک جرم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې فضایل ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي حدیث اساس ته وجو سماوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان في الجمعه لساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيرا الا اعطاه اياه ولجمعې د ورځې په دې ورځې یو خاص ټیم دی او هغه خاص ټیم کې چې مسلمان بنده د الله رب العزت نه څه قسم دعا غواړي او څه حاجت غواړي الله ورکړي دغه د شیخ حسین د سعودي عربia ډېر عالم شوی دی دا په توجه دي نو ما وختي هغه کتنه یو دا یو قول یو خبر ذکر کړی دا وایي سلف چې مخکې کوم نیک او دغه صالحین اسلام زمون کې شي کافر دي شوی دي داسې محدثین او علما مفسرین کې شوی دي وایي د جمعې په ورځ د مازیګر نه واله ماخام پورې دا کوم ټیم چې د اساد صحابي ویلا یعنی دغه سنی هغه ټیم چې د مازیګر په پس د ماخام پورې باندې زیات په خپل ځای نه سودا نه پاسې دی باندې وکاو اصل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې څنګه تذکر کړی دا چې جمعې په ورځ خاص ټیم دی په دې خاص ټیم کې انسان موافق شو الله نه څه قسم دعا غواړي الله حاجت پوره کوي اوس دا ټیم چې دا کوم ټیم دی دا ټیم چې دا مسؤل دی دا پوښیده دی او دا څه مسؤل پوښیده دی لکه څنګه چې موږ تاسو
رمضان المبارک میاشت راشي په دې اخر عشره کې موږ د ليله القدر اهتمام کوو اخر عشره کې موږ د ليله القدر اهتمام کوو د دې لپاره هر مسلمان کوشش کوي اعتکاف داخل کېږي اعتکاف د ناس داسې خلک اهتمام کوي چې اخر شپه کې ليله القدر شپه راګیر کم چې قرآن مجید وایي ليله القدر خير من 1000 شهر چې ليله القدر د شپه چې دا د زر میاشتو بهتر ده وسته چې ليله القدر د شپه رمضان په اخر عشره کې مسعود ابو شیدا چې معلومه نه ده دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې جمعه په ورځ یو خاص ټیم چې مسعود ابو شیدا چې معلومه نه ده او څنګه چې د ليله القدر د شپې محدثین او علماء صدقي کوي چې په تاسو کې تاسو تعالی شوی دغه څه نه علماء دا کوي چې د عبارت علماء راځي چې د جمعه په ورځ د خاص ټیم کوي ټیم ده رسول الله ذکر کوي چې د امام کله دوه خطبه ورکړي د خطبه د امام کې د مختصر ټیم د خاص ټیم ده زیات څو محدثین او مفسرین ذکر کوي چې ما خان ولا مستمزګر ولا مخام ورته ټیم خاص ټیم ده او بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې هغه چې تاسو ټول ورځ د جمعه په ورځ باندې اهتمام وکړئ چې خاص ټیم راګیر کوي باقي د الله نه حاجت او توسط مابو هغه الله رب عزت تاسو درکړي یو چې څنګه اساس د معاشره کې جمعه په موږ کې کوم ګورو د جمعه په ورځ باندې عام زموږ روټین صحیح مسجد خلک ډېر لیټ ټیم کې راځي هغه اخري دوه رکعات راشي د جمعه په ورځ کې خطیب دی او عالم دی او مفتي دی او دغه به شیمان دی اساس تیاری کړی د دې د ویډیو سوټ کې په اخري ټیم کې راشي د باندې چې زمونږ د تاسو خبر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کېدل چې خلک په اخري ټیم کې راځي بس خطبه ویل او ولاړ یو حدیث ناس تذکر راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعه خطبه کوله د اسلام د صحابه کرام او اعتبار درم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعه خطبه کوله او د جمعه د خطبه دوران کې کوم خلک لیټ راغلي او څنګه زموږ مسائل کې بهر خلک ولاړ دي ځای کې ولاړ دي ناس خلک ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه دوران کې خلک ټول تاسو کې په خپل ځای علي دا واسو په تاسو کې نه نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه په دې ورځ د جمعه مونږ لښو چې تاسو کار لیټ روانو د مسجد نه بهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایي چې کې نه بهر بلار کې ناشته بهر څخه بلار کې پروت کې ناشته به چې کله د جمعه مونږ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخ عبد الله وای ما دا کوم سره چې مسجد کې ولاړ دی ته ویل چې تاسو کې نه ته بهر روانو ډول کې ناشته او د رسول صلی الله علیه وسلم وای کله چې تاسو فرمایي چې کې نه وای د عبد الله په دې خو کې به دوه طاقت او جاهل خپل ځای قدم غسل مکه درلې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دماغ او دا نه پس عبد الله مسعود زمانه چې د جمعه لښه نه ضرورت راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت ورکړو په دې زمانه کې د اسلام په تعلیماتو کې چې ما څنګه چې جمعه په ورځ ټوټی دا دا ټوټی د دې لپاره چې موږ ټول ورځ وسګاری د الله رب عزت عبادت ټیم ورکو په دې ټیم ورکول پکاري مسجد ته وځ باندې راتل پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې د جمعه په ورځ انسان مسجد راځي او باور دې باندې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وقفت الملائکه على ابواب المسجد يكتبون الاول فالاول ولې جمعه په ورځ کې انسان راځي د مسجد په دې ټول کې فرشتي ولاړي يكتبون الاول فالاول چې کوم خلک اول ټیم کې راشي نو ملګری به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای انسان چې اول ټیم کې الله پورته راشي مسجد ته ویل الله نسي اجر ورکړي چې په الله په کې صدقه کړي او دا په صدقه سره کنه سبا چې له ګذر کار سره چاته ورکړي او به نبی اسلام فرمایي دویم ټیم کې راشي کې واجب صدقه کړي دریم ټیم کې راشي او ګټ صدقه کړي څلورم ټیم کې نبی اسلام وی لکه چرته صدقه کړي او به پنځم ټیم کې نبی اسلام د چرته ورته صدقه ورکړي او به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې امام راوځي خطبه ورکړي وي فرشته خپل د سپیر راټولي هغه بندګي او دغه هغه بکینی او يسمعون الذکر هغه خطبه او اهتمام کوي به دا اجر او ثواب له سره ختم شي اوس موږ تاسو د خپل مساجد بارک خیر وکړو نو موږ مساجد د جمعې په ورځ په اړه باندې راځو چې کوم مسائل په وخت کې باندې ملګری دا موږ اکثر محروم یو د زموږ د جمعې په ورځ دا موضوع انتخابي پدې کړی چې الحمدلله مسلمانان یو د جمعې په ورځ په مساجد کې ورشي خلک ډېر میته راځي او دا جمعې چې کوم اثر وو کوم اجر او ثواب د محروم یو چې موږ د اهتمام وکړو په دې باندې راځو اصل وکړو د صفایي سره اهتمام وکړو د صفایي د اسلام د صفایي چې کوم تعلیمات دي دا تاسو څومره مذهبونه ګورئ که تاسو هر یو مسلک متعلق یو مذهب تاسو نشئ چې دا ایمان دي صحیح او دا اسلام د صفایي زموږ د حالت زموږ اساسي د ایمان او د اسلام د څنګه ځول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زور وکړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله جمعې په ورځ باندې اذان وشي نو تاسو ټول کاروبار او نوکری او خپل مسؤلیت دا پرې او فصل الى ذکر الله دا ذکر کوم باندې په دې سره وشي وزمانه مندو اسلام وایي دا د جمعې د ورځې کومه اهمیت موږ تاسو په ودرې د اجتماعیت کې شرکت موږ تاسو د رسول په باندې کړی دی په دې چې تاسو ورکړئ چې دا ولې راشي د جمعې د ورځې د اجتماعیت او تاسو یو ځای راځي کېدل په دې اصل څنګه تاسو باندې دي زموږ تاسو یو اجتماع اوسه په دې مسجد کې کېږي په دې موږ تاسو موږ جمع چې کوو اسلام تعلیم دا چې اوسه موږ هغه اوسه راځي موږ نه پاتې کېږي نو په دې موږ باندې یو سپیشل په ساده باندې زموږ روزانه په مسجد اجتماعي بیا زموږ ټول علاقې په ساده په مسجد جمعې په ورځ اجتماعي او بیا زموږ تاسو ټول دنیا د عالم اسلام د خلق مقام کې د افغان په ورځ اجتماعي دا اجتماعي اسلام ولې کېږي او دا اجتماعي ته ولې مقرر کړی دا کوم تاسو ټول ساعت چې سره جمعې راځي برکات موږ فرض کړي یا جمعې ورځ راځي برکات موږ کړي نو په الله دې وځم دا موږ پکاره دا موږ ته ویل چې دا ډور کار په ځای ته په لار باندې خرڅ کوو په سفر کې روان یو کومه ورځ جمعه راځي انتظار کې په دې په ټول سره کار کوي او بل څه خوشاله دي چې سره جمعه ته زه ډیر مرګ خو باسي نو بس خپل بیډو کټ پاتې ستاسو د نماز مسله واچو او دا دوه ځله څو کې تاسو خوشاله دي والله که زمونږ الله سره کار مطلب نه دوه کار دي فقط اجتماعي باندې سره راکول